نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ثلاثه درې تنه دي، درې تنه لا یکلمهم الله یوم القیامه، فورځ د قیامت به الله د دوی سره خبرې اونکي. یعنی چې خبرې وسره کوي د غصې خبرې به وي، د رحم خبرې به نه وي. ولا ينظر الیهم، د درو تنو ته الله په قیامت فورځ نه ګوري، په نظر رحمت په ورته نه ګوري چې الله ورته ګوري نو په غصه به ورته ګوري. ولا یزکیهم، دا درې تنه به الله چرته د ګناه نه پاک هم نه کړي. ولهم عذاب الیم، او نبی علیہ السلام فرمایي د دغه دریو د تنو دپاره ډېر درناک عذاب دی، درناک. الله دې پناه راکړي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي دا درې تنه چې الله ورته غصه دی، خبرې ورسره نه کوي، ګوري ورته نه، د ګناه نه یې نه پاکوي، دا څوک دي؟ یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي شیخ زانین، سپینګیره بدکار. جامت کې په ګیره کې سپین ولګېدل، ګیره کې سپین لګېدلې دي او دی بیا هم پردو ښځو ته نیغ نیغ ګوري. په ګیره کې سپین لګېدلې دي، دی بیا هم د زنا په تلاش کې دی. الله تبارک وتعالی ته دا انسان ډېر زیات ناخوښه دی، ډېر زیات ناخوښه دی، ډېر زیات ناخوښه دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کوم انسان ته چې الله تبارک وتعالی 80 کاله عمر ورکړي، څومره 80 کاله، په میدان محشر کې به الله دې سړي ته وایي تا ته وامه ستا خو ګوره یو بانم نه قبلومه، ستا یو بانم. کم انسان ته چې الله 80 کاله عمر ورکړي په میدان محشر کې به الله فرمایي ستا یو بانم نه منم، ستا یو خبرم نه قبلومه. ولې په دې 80 کاله کې کو تا هدایت قبلو نه تا به قبول کړو، تا ته 80 کاله عمر درکړو، تا ته ډېر یارونکي شیزونه راغلي وو، ستا په مخ کې باندې ستا مور مړه شوه، ستا پلار مړ شو، ستا رور مړ شو، ستا بچی مړ شو، ستا ګاونډي مړ شو، ستا یاران دوستان مړه کېدل او په دې اوږو یې اخیستل او مقبرې ته دې وړه او تا بیا هم عبرت نه حاصلو. ته به نن ماته څه بانه کوې؟ اخر ته به کوې ماته څه بانه؟ کم انسان ته چې الله 80 کاله عمر ورکړو، الله په میدان محشر کې د ده باني نه قبلوي. نو یو شیخ زانین چې ګیره کې سپین لګېدلې دي او بیا هم په ده کې بې حیایي ده، دا انسان الله ته ډېر زیات ناخوښه دی، ډېر زیات ناخوښه دی. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي ای سپین ګیریا، ما له خو ستا د دې سپینو ډکو نه څه راځي؟ حیا راځي. ما له خو ستا د دې سپینو ډکو نه حیا راځي. ځکه حدیث مبارک کې راځي و چې کله سپین ګیری لاس اوچت کړي که نه، لاس اوچت کی او دې دعا غواړي، الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ورکولی چې څه دې غواړي، ما له د سپینو ډکو نه حیا راځي، ما له د سپینو ډکو نه حیا راځي. نو الله د دومره قدر کوي، دومره عزت کوي، د هغې باوجود دی بې حیا دی. نو الله وایي ډېر زیات مې بدې شي، نو خوښ مې نه وي. یوازې بدکاري د ده الله ته ډېر ناخوښه نه ده. هر عمل سپین ګیری دی دروغ وایي، دا الله ته د هغې ځوان دروغجن نه ډېر زیات بدې شي. سپین ګیری دی غلا کوي، دا الله ته د هغې ځوان غلاګر نه ډېر بدې شي. سپین ګیری دی ګډېږي ډانسونه کوي، دا الله ته د هغې ځوان ډانسر نه ډېر زیات ناخوښه دی. ګیرې ته دې نه ګورې، سپین ټکي پکې لګېدلي بیا هم ډانسونه کوي، دا الله ته ډېر زیات ناخوښه دی. نو سپین ګیری هر ګناه دا د ځوان د ګناه نه ډېر زیات بدتر دی، دا ډېر زیات بدتر دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وملک کذاب، الله ته ډېر ناخوښه انسان څوک دی؟ ملک کذاب، دروغجن بادشاه. د ملک وزیر اعظم دی، د ملک صدر دی، د ملک بادشاه دی او دروغ وایي. الله دې رحم وکړي. نن سبا خو چې بادشاه شي نو د ټولو زیات دروغ زموږ دغه وایي، نور خلک دومره دروغ نه وایي څومره چې دا زموږ د مشران څومره دروغ وایي. دا الله ته ډېر زیات ناخوښه دی. بادشاه هم یو بیا هم دروغ وایي. نو چې ته دروغ وایي نو ستا رعایه به څومره دوکهباز او دروغجني. چې د ملک بادشاه دروغجن شو، د ملک واکدار دروغجن شو، دوکهباز شو، لاندې خلک به بیا په څه حالت کې وي؟ وملک کذاب، دروغجن بادشاه الله ته ډېر ناخوښه دی. الله به په میدان محشر کې چېرته ده ته د رحمت په نظر ونه ګوري، الله به چېرته د ګناه نه پاک نه کړي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعائل مستکبر، غریب متکبره. څوک؟ غریب متکبره. دا تکبر الله ته ډېر زیات ناخوښه دی. ځکه تکبر د چا جامه ده؟ دا د الله جامه ده. لوی د چا سره خوند کوي؟ لوی د الله سره خوند کوي، لوی د الله سره خوند کوي. د انسان به څه لویي، خو که بیا هم د یو سړي سره له 100 روپۍ او لوړ کېږي خو 100 روپۍ خو سره شته دی که نه، ځکه پکې نشه ده، ځکه پکې نو دی غریب هم دی متکبر هم دی، غریب هم دی تکبر پکې هم دی. نو الله ته دا ډېر زیات ناخوښه دی. ولې؟ ځکه چې الله ته څوک خوښ وي که نه نو چې بیا هغه بد کارونه کوي الله ته ناخوښ هم زیات وي.
ځکه حدیث مبارک کې راځي چې کم غریب دی او نیک عمله دی وایي دی به زه 500 کاله مخکې د مالدار نه جنت ته داخلوم. دا غریب خو ما ته ډېر زیات خوښ دی چې دی په خپله غریبۍ باندې شکر ادا کوي، دی په د خپله غریبۍ کې ما یادوي. الله وایي دا ما ته ډېر زیات خوښ دی، دا ما ته ډېر خوښ دی. خو دی غریب دی او متکبر دی، الله وایي ته مې ګوره ډېر زیات بد شي، ډېر زیات مې څه شي بد شي. نو یو په دې کې څه شی دی؟ شیخ زانن، بدکاره سپینګیری. الله دې موږ ته پناه راکړي. د سپینګیری دی، بوډا دی، یوازې بدکاري د ده الله ته ډېر ناخوښه نه ده. هر عمل سپینګیری دی دروغ وایي، دا الله ته د هغې ځوان دروغجن نه ډېر زیات بدي شي. سپینګیری دی غلا کوي، دا الله ته د هغې ځوان غلاګر نه ډېر بدي شي. سپینګیری دی ګډېږي ډانسونه کوي، دا الله ته د هغې ځوان ډانسر نه ډېر زیات ناخوښه دی. ګیرې ته دې نه ګورې سپین ټکي پکې لګېدلي بیا هم ډانسونه کوي، دا الله ته ډېر زیات ناخوښه دی. نو سپینګیری هر ګناه دا د ځوان د ګناه نه ډېر زیات بدتر دی، دا ډېر زیات بدتر دی.